زما کشرانو مشرانو عزتمند علماء کرام او دین علاوه مفتی عبدالشکور صاحب سره د نورو مېلمانو ټول اول زه د دوی شکریا ادا کوم چې هغه په وړې ځایونه د یوې پهاړي علاقې ته تشریف راوړلو چې هغه نن راغلو دې ته تر ورسېدلو او دین علاوه چې دا کوم حافظان تاریخ شهیدي او چا نظره ویلي دی او دیو ته زه ډېره مبارکي ورکوم او سره د دې مدرسې څخه کوم علماء کرام دي او د دې کلي مشران کشرانو هغوی ته زه مبارکي ورکوم چې دې یوې پسمانده علاقې کې الله تعالی په موږ داسې رحم کړی دی چې د دین په پلو کې ټولو نه زیات کردار د موږ د پسمانده علاقې ادا کړی او تاسو ته دا پاته دی د هر مسلمان د هر انسان دا خوښې شوي چې په دې دنیا باندې ده د مو علماء کرام سره مینه وي او بیا د سړي دا خوښې شوي خدای نه دا دعا کوي چې الله تعالی د مو خشن په منطق ټولي سره په آخرت کې وکړي نو موږ لپاره دا دعا د فخر خبره ده چې دا د مو قوم دی زه د دې قوم بچا یم او د مو د دې قوم ټولو نه زیاته مینه علماء کرام سره ده او جمعیت علماء اسلام سره ده او زه تاسې دا شکریا ادا کوم چې په دې وخت کې ټول مشران کشران علماء کرام موجود دي او ما دپاره دا یوه د خوشقسمتۍ خبره ده حالانکه هر وخت سره زه ډایرکټ په ټلیفونه که هغه په انټرنیټ په واټساپ کې په فیسبوک کې هر وخت زه پردر پورې بیتی یم خو د هغه په وجود نن زه یوه خوشقسمتي ګڼم چې تېر الیکشن کې تاسې دې قوم نه او دې خلکې نه ما ته باری طرح سره ووټ راکړی او الحمدلله د تاسو په نظر کې د عوام په نظر کې د هر کال نه 45 ایوینې زه یم او عزت تاسې ما ته راکړی زه د همدې عزت باسم ما دا عزت غوښتلی نور الحمدلله نه د مو په وفا کې حاضر کې ګورمنټ جوړولی شو وایي به د 100 ایمینګانو مقابله الحمدلله د مو یو حضرت مفتی عبدالشکور صاحب په اسمبلی کې کوي که هغه په دلیل سره دی که هغه په بیان سره دی خدای ما که په زور شي ورسره انشاءالله رسېږي انشاءالله او زه بیا تاسې شکریا ادا کوم الله تعالی تاسې خوشحال او آباد وسوي همدا شانتې به د اتفاق و اتحاد سره لرئ ډېره مننه ډېره شکریا الله تعالی مو خوشحال او آباد ساتي